په دې وجه ادب په باره کې هوک پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی دا مرقات کے وی مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا وی ما ته خپل رب ادب وخول او بهترین ادب راته وخول ادب ویل کېږي ښکلاته د عمل ښکلاته ادب ویل کېږي الله قرآن کې په 29 سپاره کې په سورۃ ملک کې فرمایي الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا الله وی ما دا مرګ دا جون ما پیدا کړی دی کنه خدا ما دې د پاره پیدا کړی چې زتا امتحان واخلم زتا ازماو کم الله وی دی بندته او زه وګورم ایکم احسن عمل چې په تاسو کې بهترین عمل مال سوک وروړي چې تاسو کې بهترین عمل سوک کوي نو معلومه شوله چې د الله تعالی په نسبت باندې د عمل کثیر اهمیت بني یعنی کوم عمل د وغه ډیر کیږي نو د هغه اهمیت د الله په نسبت نشته بلکې یو الله ګوري چې د عمل سونه خولې دي په دې عمل کې اخلاص سونه دي په دې عمل کې ادب سونه دي نو الله بدی ته ګوري زکه په دې وجه الله ذکر وکړي چې ايکم احسن عملا الله تعالی کثرت د عمل نه ګوري وريات ساته یو کثرت ډیر وته ویل کیږي یعنی الله تعالی دې ته نه ګوري چې دا عمل سونه ډیر دی بلکې الله تعالی دې ته ګوري چې دا عمل سونه بهترین دی تاسو پوه شئ کنه